الله دې تباہ و برباد کی، الله دې نس نابود کی، الله دې خلکو پر کی چې زه مړ شم زما په قبر دې ګلان نه لګوي. رحمان ګل یک تیرا حق دی، تپوس به یې الله کوي. ما دې سره خدای پاک بخینه، خو زما ذمهوار به دا محکمې او دا انتظامیه به وي. شهید خان صاحب زه چې سهار راپاڅم ما ته کور والا وایي بچیان وایي چې افسوس دی که ته ماښام له راشې. زه ورته یم چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. ډیسي ملکان به زما ذمهواري، ایسي به زما ذمهواري، ډبل ایسي به زما ذمهواري، ایډیسي به زما ذمهواري، سپیدار میجر به زما ذمهواري. هغه خلک څوک دي کوم چې تا ته د مرګ دمکیانې درکوي او په څه وجې درکوي؟ ګناه دې څه ده؟ ډک شوی دی والله چې د خفګانه کنه پرېږدی چې وجاړم په چغو چغو لیونی کېږم شو د مینې دنیا ورانه کنه پرېږدی چې وجاړم په چغو چغو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شهید خان شاهد یم. قدرمنو زما په څنګ کې ناس صدر رحماني ګل کوم چې د بټخیل سره تعلق ساتي او ماشاءالله الله ولې زړه ورکړی دی، نر انسان دی. ما سره زیات تر د جعلي پیرانو په چاپو کې هم دی اهم کردار ادا کوي او ډېرو ځایونو ته زما سره په دغه چاپو کې شراکت کړی دی. بلا دشمنۍ ځان له سر لاغستي، بلا خلکو به شیطانیانې هم ورته کولې چې د شهید خان نه تا ته څه فایده ده چې ته د سره ګرځې او دغه دشمنۍ خپلې کور ته راوړي. خو واقعي نر ورته زه په دې ویم چې د هغې باوجود هم ما ته کال وکړي چې پلانکي ځای کې پیر دی او ثبوت مې ترلاسه کړی شهید خان رادانګه چې ورځو پې بل ورځ راته رنګ وکړو شهید خان صاحب زما د پاره یو پوسټ ورکا اسې نه چې سبا نه یم د مرګ دمکیانې دي راته نو چې دنیا ته معلوم وي چې زه په کومو معاملاتو کې لاړم. ما صدر صاحب معذرت سره په پیج باندې زه پوسټ نشم ورکولی، ویډیو به وکړو چې کله زه درشم نو ماته وی نه ته به کله راځي او زه درلم چې په ما سخته ده وایي ځمکه هغه سوځي چې پې اور بلیږي. نو بېګا د شپې ناوخته رالی زما تر څنګ صدر صاحب وایي چې ما ته د مرګ دمکیانې د سره به خبرې اترې کوو چې کوم خلک د مرګ دمکیانې ورکوي ولې ورکوي. صدر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شهید خان شاهد صاحب ستاسو یو جهان مننه شکریه چې موږ لم ټایم راکو. صدر صاحب هغه خلک څوک دي کوم چې تا ته د مرګ دمکیانې درکوي او په څه وجې درکوي؟ ګناه دې څه ده؟ شهید خان صاحب ما ته خو دا پته نشته دی، الله دې تباہ و برباد کړي. ته خو د یو غریب اواز اوچتوم چې موږ د غریب اواز اوچتو اوس څوک به یې اوچتوي؟ پیغمبر خو دې ته په دې زمانه کې نه راځي، د موږ خو د خلک راځي ورته. موږ به د حیث او د چرس او د منشیاتو خلاف اواز اوچتوو، موږ د ګرانۍ خلاف، د بجلۍ د لوډ شیډنګ خلاف اواز اوچتوو، د قتل خلاف اواز اوچتوو. ما ته باروبار تمکې نه میلاویږي، باروبار ما ته وایي ته دا کار نه واوړه، زما مدعي نشته، نه ایپایار شوي داسې ایپایار یې به څټم. وایي پنچاله بس ته وایي چې دغه لاړو ستا رساله لاړله، بل ورځ چې زمونږ شو زما په قبر باندې به څوک ګلان ږدي، دا ایسي به راځي، ایسي به راځي، میجر به راځي، نور به راځي چې زه مړ شم زما په قبر دې ګلان نه لګوي. رحمان ګل یک تیرا حق دی، تپوس به یې الله کوي. غریب په دې دنیا هم خراب دی، په هغه دنیا هم خراب دی. غریب خپل تپوس نشي کولی، که زه تپوس وکړم نو بلکل ما ته انکار دی. ریحان خټک نوالي د اوسه پورې هر یو ټیسله ما وجړل، ما پریاد ورته ویوړو، هغه پریاد زما دې نه وړي. شهید خان صاحب چې کله مړ شم بیا به راځي د ریحان صاحب غوندې د محمد دادا اګروال غوندې زما په قبر به بیا ګلان ږدي، بیا به دا منجرګر راپاڅي او هغه به روډونه بندوي. زه چا نه تپوس وکړم، زما واړه بچي دي، زما ښځه ده، زما بچي دي، زما خپل خپلوان دي. شهید خان صاحب ستاسو په دې ویډیو ورته وایم، په ستاسو په دې چینل ورته وایم، ډیسي ملکان به زما ذمهواري، ایسي به زما ذمهواري، ډبل ایسي به زما ذمهواري، د دې چې کم دي ایډیسي به زما ذمهواري، سپیدار میجر به زما ذمهواري، او کومې حلاکه کې واردات په ما وشي زما هغه سپیدار به ذمهواري. زه د
منشیاتو خلاف د آیسو د چرسو د انډرپلۍ د اغوا برای تاوان د دهشتګردۍ د دې خلاف راوتی ما. دا یو جهاد دی او دې جهاد نه ما دیدو کله راله خطونه ګزار کړي، کله یو شی کله بل شی، او ما ته وایي چې ته د دې نه واوړه. نو زه چېرته ووړم؟ خط درته چېرته غورځوي؟ خط ما ته به ګودام سره ګزارې، زما د کور مخې له ګودام دی، په هغې کې خط کې څه لیکلي؟ خط کې دا لیکلي ته د دې آیس او چرسو پوډرو منشیات اغوا برای تاوان د دې خبرو نه واوړه، او دا چې کم دی ته د هغې نه واوړه، دا د کم څوک چې څوک قتل کې او تلا شي هلته آواز اوچت کې او د هغې آواز ته غریب آواز اوچت کړي، نو هغه به دا مه کوه. نو دا مه کوه چې زه دا نه کوم، زه د الله دشمندار یم، د الله د رسول هم دشمندار یم او د خلکو هم دشمندار یم. نو زه تپوس په څوک کوي؟ ولي الله به راځي، پیغمبر به راځي دې خلکو ته، او هغې ته به وایي چې یاره دې کار نه واوړه. دا خو یو زه خدای پاک ورته یو اسرائیل پیدا کړی ما، خو د ګل قدر د زرګر سره نه، د زر قدر د زرګر سره نه، زما قدر د دې انتظامیې سره نشته دی. خو چې کله زه مړ شمه زما په قبر به بیا دا ای سی ټي صاحب او ډي سي صاحب به راځي او دا ګلدستې به خورئ او وایه الله لاس پورته کوي خدای دې وبخي. ما دې سره خدای پاک بخینه، خو زما ذمهوار به دا محکمې او دا انتظامیه به الله دې نس نابود کی، الله دې خلکو پر کی، او که په هغې کې زما د چا ورسره لاسي، که د هر یو ورسره لاسي، د هغې آیس او د چرس او د منشیاتو خلاف. ولې د آیس او چرس او منشیات دا د کوم ځای نه راځي؟ ولې دا د دې مالکان په څوکه نه راخېږي؟ ولې دا کارخانونه نه راځي؟ په کارخانو کې غټ غټ ګودامونه نه دي، په کارخانو کې غټ پوډریان او دا غټ آیس والا نه ناست. چی تپوس وکړو؟ خو افسوس دا دی چې زما انتظامیه خاموشه ده. زما انتظامیه چې کله مړې وشي وایي چې یاره موږ به سړی ګرفتارو، خو قاتل ته نه رسېږي. وایي چې سر نه پسې تېر یم خو اسلام نه تېرېدی نشم، سر نه پسې تېر یم خو اسلام نه تېرېدی نشم، او دا مې عقیده ده عقیده خو پرېښودی نشم، او سل ځلې که مړ شم دا به وایي مجاهد یم، او ټینګ زما ایمان د خپل عین زه بدلوی نشم. زبردست شاعره مې یاره څه ناڅه خو دا ټکي مې زده کړي دي. شعرونه د چا دي دا کوم چې وی؟ یاره په ایمان کې راته راځي، خو به خولې له کم راغل نو په خپل دغه کې په ذهن کې هم جوړوم او په خپل هم داسې شاعر نه یم، خو بیا هم پکې د سر ګلونه یاد کړي دي په شعرونو کې. نو خامخا ما یو مړي کې یو شعر ویلو، وایي خانان به بیا سره خانان شي. دا یو دوه خانان سره جنګېدلي وو په دې بډخېله کې. وایي خانان به بیا سره خانان شي او پکې به توی شي د رمبیل چمبیل ګلونه. وایي په جهان د ننګېلو دي دا دوه کاره، په جهان د ننګېلو دي دا دوه کاره، یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. ډېر ښه. دا مې ډېر غټ ارمان دی. شهادت مې ډېر غټ ارمان دی. شهادت چې د ریحان زیب د محمدزاده اګروال شهادت را یاد کړم نو ما نه دا هر څه هېر شي. زه دا ځکه میشن چلوم، زه یم چې د محمدزاده ملګری زه وم. ستاسو ملګری و؟ زما بلکل یو تن ملګری مې و، او د هغې هغه میشن ما جاري ساتلی ده، انشاءالله جاري به وي د هغې پورې چې یا ککرۍ وخورم او یا کامران شم انشاءالله. قدرمنو موږ پښتنو کې دا یوه خبره 100% د حقیقت سره وایم، موږ چې کله سړی مړ شي شهید شي د هغې نه پسې موږ راوچت کو، موږ وایو چې او افسوس دا خو ډېر د کمال سړی و، یوه خبره د لکونو وه، د حق خبره به کوله، د حق آواز به پورته کولو، د ظلم خلاف به روتللو. موږ د مرګ نه پس هیرو کو، خو په ژوندانه ورته موږ قدر نه ورکو. رحمان ګل نن د منشیاتو خلاف، د ظلم خلاف، د مهنګۍ خلاف روزي چغې سورې وي، په ژوندانې څوک هم خواته نه راځي، څوک هم ورته دا نه وایي چې افرین، څوک هم ورته دا نه وایي چې ګوډو. او د مرګ نه پس به بیا یو څو ورځې د تصویر په پروفایل ګرځي، هر سړی به چې زبردست سړی و، هر سړی به خطای انټرویانو له. خو په ژوند باندې موږ داسې خلکو ته عزت نه ورکو. پکار ده چې موږ پښتنو کې دا شعور هم راشي چې موږ حق ته حق ووایو، ظلم ته ظلم ووایو، موږ د مظلوم نه ظالم جوړ نه کو، د ظالم نه مظلوم جوړ نه کو. دا پہچان په موږ کې راشي، دا پوهه په موږ کې راشي چې موږ ظلم ته ظلم، مظلوم ته مظلوم وایو. صدر صاحب کله چې دمکیانې شروع شوي تاسو ته، نو آیا پړه کې د یاره راځي چې یاره دا کوم څه کومه زه د دې نه شاته شم، هسې نه چې سبا مړ شم؟ بلا خلک داسې لاړل دغه دمکیان هغوی په خپله وضاحت هم وکړي چې ما ته دمکیانې دي، او د هغې نه پس د هغې لاشونه
په یو مقام په یو ډګر پراته پیدا شي هغه خلک شهیدان شي په دغه خاوره باندې ستا په لکه دغه یره راځي چې د خپل میشن نه وروسته شم اسې نه چې سبا د نن دمکیاني سبا مې لاش را نشي شهید خان صاحب زه چې سهار راپاڅم ما ته کور والا وایي بچیان وایي چې افسوس دی که ته ماښام له راشې زه ورته یم چې مرګ او ژوند د الله په لاس کې نو چې زه راوځم زه مخکې وړاندې وروسته سوچ کوم په لار را روان یم چې یاره د خپل سوري نه په ایمان چې یارېږم ځکه چې چا له دمکي میلاوه شي هغه بلکل بار راوتی نه شي زه بیا هم راوځم واړه بچي مې دې منډه تړله ورته ووایم دا قوم اواز اوچت کم د غریب اواز اوچت کم خو زه دا وایم د غریب اواز بلکل څوک نه اوري ته چې کومې هلې ځلې کېږه دې تا له څوک څه پیسې درکوي 1 روپۍ راله څوک نه راکوي دا زه د الله د رضا دپاره دا کارونه کوم زه یم چې الله رانه خوشحاله شي 200 400 پوډر او منشیاتو کې ماته به څه میلاو شي په قتل کې به ماته څه میلاو شي تا سره مې چاپې ولې چا راله سره کړي دي صرف د الله رضا ده او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې زه ځم د هغې په نقش خو زموږ ته داسې حکومت په کار دی لکه حضرت عمر صاحب هغه به په کوڅو کې ګرځېدو هغې به خلکو نه غوږونه دیوالونو ته به یې غوږونه نیول چې ګور یو ماشوم چې کوم دی هغې په کټوۍ کې هډوکې اچولي او هغه ورته پخوي ورته وایي بچو لږ صبر وکوئ اخر دا چې هغه ماشومانان د ولږې نه وده شو ما سره دغه غم دی چې زه به هم دغه حضرت عمر صاحب دغې ته ځان رسوم انشاءالله هغې ته خو نه شو رسېدی د هغې نقش قدم باندې به روان یم چې زه به هرې کوڅه کې وګرځم او د خپل عوام تپوس وکړم چې ما ته پته چې د غریب درد د غریب سره معلوم وي وایي مور د وږي په حال څه خبر دی مور چې کوم دی د غریب په حال باندې څه خبر دی خو غریب رحمان ګل د غریب په حال ښه خبر دی که موږ ته چېرته خدای پاک مکر راکړه نو تاسو به وګورئ چې زه څه کوم زه به د دې غریب دپاره انشاءالله شپه ورځ د حضرت عمر صاحب غوندې په دې کوڅو کې ګرځم لیوانې سپېلنې نه مې د حکومت سکوټي ته ضرورت شته دی نه مې د حکومت مرات ته ضرورت شته دی خو دغه لیونې به یم او لیونې به ورته ګرځم انشاءالله ته ځان ته لیونی وې نو ما ته خامخا چې دا ټول خلک سیاستدان چې کوم سپینه خبره کوي هغې ته لیونی وایي دا لیونی دی زه خو لیونی نه یم خو لیونی داسې راته خلک وایي چې دا د الله په دین مین دی ځکه لیونی یم ولې دا تاسو سیاستدانان نه ګورئ دا تاسو نه څه پټ دي سیاستدان خو چې کوم دی نن ورسره یو جارو ګاډ دی سبا ورسره بل دی بله ورځ بل دی ورته سکورټۍ ما کوي سکورټۍ وروسته غریب سړي تپوس څوک کوي دا ځنې خلک ما ته دې باندې لیونی وایي ځکه دا حق خبره کوم چې حق خبره ونه کړم نو الله پاک به مې نه بخي زه ځکه دا بارو بار یم چې زما ذمهوار به دا انتظامي قدرمنو د صدر رحمان ګل خبرې تاسو واورېدې که نن سبا وګورئ پېښور کارخانو ته لاړ شي نو په دغه ځای چې نظر واچې بلا د ګل غوندې ځوانان خاورېري شو په دغه ډېرانونو ناست دي په نشه کې ککړي څوک ودی څوک د نشې په مستۍ کې څوک په لارو باندې ګرځي آیا که موږ سوچ کو په پاکستان کې چاقو په جب کې نشي ګرځولی بیا دا نشه آیس چر شراب دا د کوم ځای نه راځي دا پوډر دا د کوم ځای نه راځي د دې مخنیوی ولې نه کېږي او بیا د دې منشیاتو خلاف چې کوم ځوانان راوچت شي د دې خلاف आवाज اوچت کی نو لږې ورځې پس د هغې ویډیوګانې او پوسټونه راشي چې پلانا شهید شو نامعلوم مجرمانو شهید کو تر اوسه پورې د چا هم مجرمان گرفتار نشو په دغه کې رحماني ګل هم د دمکۍ ښکار شوی دی رحماني ګل ته هم دمکیانې میلاویږي چې دغه آواز د خاموشه کا د آیسو منشیاتو خلاف آواز مه پورته کوه رحمان ګل لالا وایي چې خطونه راته غورځېږي او د هغې نه پس زه په لاره د خپل سوري نه م یریږم نو ډېر د افسوس سره دا خبره کومه چې زموږ په پاکستان کې ولې نشه منشیات ولې نه ختمیږي د دې مخنیوی ولې نه کیږي دا د کوم ځای نه راځي دا څوک راوړي ولې پې زما د قام بچي خواریږي زما د قام بچې د پېښور په ډیران کې پروت په نشه کې ککړ دی ډاکټر ولې نه جوړیږي دی پایلټ ولې نه جوړیږي دی سیاستدان ولې نه جوړیږي د پرمختګ ولې نه کوي زما د خاورې ځوانان
نشیان ولې جوړیږي څوک یې جوړوي په دې کې د چا لاس دی د دې مخنیوی دی وشي دغه خلک څوک دي کوم چې د تختونه غورځي د دې انکوایري دی وشي د دې سره ما شهید خان شهید له اجازه راکړي د الله پامان